محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه پنځلسم نمبر حدیث مبارک دی. 1615 نمبر. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت دی. اللہ پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلی ورکړي. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. پیغمبر علیہ السلام سود خوړون کی باندې او سود خورون کی باندې لعنت فرمایلی دی. پیغمبر علیہ السلام سود خوړون کی باندې او سود خورون کی باندې لعنت ویلی دی. خوړون کې چې په خپله سود کوي او د سود پیسې خوري قدم لعنت دی، او خورون کې چې په بل باندې د سود پیسې خوري، د سود مال پې لګوي. او صرف خوراک ته نه مراد نه دی، که د خوراک نه علاوه په نورو کارونو کې استعمال هم په دې کې راځي. کپڑے، جامې، پیزار، گاډې وغیرہ پې اخلي، دا هم په دې کې راځي. سود کوونکې، سود خوړونکې او سود خورونکې دواړو باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی. لعنت چې په کومه ګناه باندې ویلی شي هغه کبیره وي، لویه ګناه وي، او لویه کبیره غټه ګناه توبې نه بغیر نه معاف کېږي. او سود بیا په کبیره ګناهونو کې هغه سنګینه او خطرناکه ګناه ده چې په ټولو ګناهونو کې په دې ګناه باندې د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی، د جنگ. رواه مسلم، دا حدیث خو تر دې ځای پورې امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم شریف کې نقل کړی دی. او زاد ترمذی وغیره، امام ترمذی او نور محدثین ورکی او 2 ټکي نورم نقل کړي دي. وشاهدیه وکاتبه، د سودی معاملې، د سودی لین دین گواهانو باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی چې د سودی معاملې گواه جوړیږي، گواه. وکاتبه، او د سودی معاملې لیکونکې منشي چې دا معامله لیکي، په ده باندې لعنت دی. الله جل جلاله دې د سود د ګناه نه مونږ بچ کړي. دې خبرې ته پام پکار دی چې رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول جهان والو باندې رحمت الله پاک را لېږلی دی. په وس سره چاته خیري نه کوي، او سودخور ته داسې سختې خیري کړي دي چې لعنت یې پې ویلی دی. حالانکې په خپله مونږه پیغمبر علیه السلام منع کړي یو چې لعنت په چا مه وایئ، خو د دې دواړو خبرو باوجود چې نبی علیه السلام رحمت للعالمین دی او امت یې د لعنت نه منع کړی هم دی، او بیا هم په سودخور باندې لعنت وایي، نو پته ته ولګېده چې دا سود ډېر سنګین جرم دی، ډېره سخته ګناه ده. د سود خورۍ نه د الله پاک مونږ او تاسو وساتي، په پوهه وي او که په ناپوهتیا کې وي، په پوهه وي او که په ناپوهتیا باندې وي. الله پاک دې د سود نه وساتي. د لعنت مطلب څه دی چې نبی علیہ السلام پې لعنت ویلی دی؟ نو بار بار مونږ مخکې مې ویلي دي، لعنت ویلی کېږي البعد عن رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی. نو نبی علیہ السلام چې په سودخور باندې لعنت وویلو، نو د دې دا مطلب دی چې نبی علیہ السلام دا خیري ورته کوي چې خدای پاک دې د رحمت نه لري. رحمت للعالمین پیغمبر کوشش دا دی چې دا ټول بني آدمان رحمت ته نږدې شي، مسلمانان دی او که کافرات دي، خواري او محنت د دې خبرې دی، خو سودخور ته دا خیري کوي چې خدای دې د رحمت نه لري. نور انسانان رحمت ته نږدې کوي او سودخور ته د رحمت نه د لرېوالي خیري کوي. نو دې نه د سود هغه سنګینوالی معلومه شو. سود څه ته وایي؟ سود په ډکشنرۍ کې، عربي ډکشنرۍ او لغت کې زیادت ته وایي، زیادتي او بړوتري. او د شریعت په زبان کې یو داسې زیادت چې څه د مالی معاوضې نه بغیر حاصل شي. په ګواهانو باندې لعنت ویلی دی چې څوک د سود په معامله کې ګواه جوړیږي، او په منشي باندې چې څوک یې کاتب وي، منشي وي، لیکل کوي، په هغه باندې مو لعنت ویلی دی. نو دې نه نور هم دغه سختوالي اندازه وشوه چې یو خو اخیستونکی ورکوونکی د سود دی، د دې نه علاوه ګواهان او د دې معاهدې لیکونکي کسانو باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی. کبیره ګناه ده، د لعنت موجب او د خدای د غضب باعث ګرځي. علما فرمایي سود یو داسې معاشرتي لعنت دی چې د دې د وجې نه اقتصادي نظام تباه کېږي. امیر ورځ په ورځ امیر کېږي او غریب ورځ په ورځ چې کوم دی هغه غریب کېږي. الله پاک قرآن شریف کې سختو الفاظو سره د سود مذمت کړی دی. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو سود پرې نه ښودو، د سود د پرېښودو په حکم هم عمل ونه کړو، نو بیا د الله او د الله د رسول د طرف نه د جنگ اعلان وورئ.
د سود په معامله کې چې کله د سود مذمت بیانېږي چې دا د الله او د رسول سره د جنگ مترادف دی، نو ځینې خلک بیا دا سوال کوي چې سبا د سود نه بغیر خو وخت او کار نشي کېدی، د سود نه بغیر خو کار نشي کېدی، په سود باندې خو ټوله دنیا روانه ده. نو د هغې جواب زمونږ د دیوبند په د عالمانو کې حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورکړی دی په المصالح العقلیه نومي کتاب کې په 314 صفحه باندې وایي د دې جواب دا دی. هغوی په خپل دور کې وایي د نن نه 1200 کال وړاندې او اوس چې کله دا خبره مونږ کوو 1400 کال وړاندې 1400 کال وړاندې سود نو، د نن نه 1400 کال وړاندې سود نو. او تجربه دا ښیي چې په هغه دور کې ډېر لوی سکون او نن چې کله مسلمانانو سود اخیستل او ورکول شروع کړ، نو اوس تجربه دا ښیي چې مصیبتونه، آفتونه، پریشانۍ په دې کې ورځ په ورځ اضافه کېږي. رښتیا وایي په مسلمانانو باندې په هر میاشت او په هر کال کې نن سبا داسې آفت راځي که نه راځي چې هغه مخکې تهیر داسې آفت راشي چې هغه وړاندینی بالکل څه کړي هیر کړي، داسې غټ آفت راشي په بله ورځ بیا په بله ورځ بیا. اکثر مونږ دا خبره کوو که نه چې صاحب دا مونږ باندې د آفتونه ولې راځي. جمعه کې هم په دې بیان وشو څه زمونږ انفرادي ګناهونه دي او څه اجتماعي ګناهونه دي. اجتماعي ګناه چې ټوله دنیا ورکې ګیره ده، کافر هم کوي مسلمانان هم کوي، ایکا دوکا یو څو کسان به بچي او هغه لوی ګناه هغه سود دی. سود تاسو ګورئ دا څومره غټ غټ کاروبارونه دي. بله ورځ یو ښه تعلیم یافته نوجوان سره مې خبرې اترې وشوې، هسې مې ته تپوس وکړم ویل څه کې، نو د انشورنس کمپنۍ کې چېرته کې ملازمت کوي د بیمې، او بیمه صفا سود دی. سود د سود ګواه، د سود لیکونکی، د سود په دفتر کې کار کوونکی، د سود د کمپیوټر په دفتر کې ناست دی، کمپیوټر اپریټر دی او که بل څه دی، دا ټول په دې لعنت کې راګیر دي چې کوم د لعنت خیرې نبي علیه السلام کړي. هسې زه تاسو نه پوښتنه کوم، نبي علیه السلام چې چاته دا خیرې وکړي چې خدای دی د خپل رحمت نه لرې کړه، نو دی به د ښې ورځې مخ وي. نو که د ښې ورځې تمه د الله نه کوو، هغه ملکونو په سطحه باندې وي د حکمرانانو، هغه زموږ د وس کار نه دی، حکمرانان به ملک د سود نه پاکوي. او الله دې نیکان او عالمان حکمرانان راولي په موږ او تاسو باندې چې د الله پاک نه ویریږي، په زړه کې د خدای پاک خوف او ویره پرته وي. او نور په خپل انفرادي طور باندې خو کوشش وکړو که نه چې د سود نه موږ او تاسو الله پاک وساتي. او د دې لپاره ښایسته طریقه دا ده چې موږ د خپلو کاروبارونو، د خپلو تنخواګانو او د خپل جي پي فنډ او چې کوم زموږ او ستاسو سرکاري طریقې دي د بینک په لاره باندې دي، د بینک معاملې، دا څومره ملازمین چې دي د دې ټولې تنخواګانې په بینک باندې را روانې دي. اگر چې دغه جایز دي خو بیا هم خپله ټوله معامله یو عالم ته، یو مفتي ته پیش کول پکار دي چې جیز موږ له بینک، موږ له خپله محکمه په دې طریقه باندې تنخوا راکوي چې دې کې خو به سود نه وي. نبي علیه السلام فرمایي آخره زمانه کې به سود داسې عام شي چې یو سړی ته ځان ساتي هم که نه، نو بیا به هم ورته لوګی رسېدلی، چې ځان ته نه ساتي بیا به هم ورته د سود لوګی رسېدلی. دا زمونږ ملازمین وروڼه چې دي، افسران دي او که ماتحت دي او که سپایان دي، دی حق حلال ډیوټي وکړي د محکمې سره او تنخواه په بینک باندې راځي. اگر چې د بینک نه د دې تنخواه اخیستل جایز دي، سود نه دی، خو بینک کې خو د سود پیسې پرتې که نه، نو هغه لوخړه د سود خو پې تېره شوې ده. الله پاک د زموږ او ستاسو د ټولو حق حلاله پاکه روزي نصیب. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.